زه چې کله د قبر ته ودرېدم دا واقع رایاده شوه، قسم په خدای هر څه مې هېر شو. اصل قبر ته هغوی څوک نه پرېږدي، بره یې ماډل جوړ کړی دی، خلک هغې ته ودرېږي، اصل قبر لاندې زه هغې ته ننوتم چې مې وکتل دته ډېر ښکلی ځای کې قبر دی او غلاف پې پروت دی او ګیر چاپېره کرسی هم دی او قالین هم پروت دی. قسم په خدای داسې ما وې د خپونه مې ځمکه وتښتېده، ما وې پرېوځمه، داسې یو کیفیت را باندې طاري شو. یو مې په کوه طور کې د هارون علیه السلام قبر ته چې ودرېدم نو هغه باندې ډېر عجیبه کیفیت، یو دا ډېر انتهایي هیبت او انتهایی بل شان حالت را باندې راغی. مې خدای د علم غر د پیغمبر د احادیثو یو لوی مکتبه او کتبخانه لاندې پرته ده، یو متقی انسان حق و عالم خدای دلته لاندې پروت دی، قبر لاندې پروت دی. نو الله ته وجړل، نو څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا الله ستا ځمکه ډېره فراخه ده او په ما تنګه ده. الله څومره فراخه ځمکه دې ده چې څوک حساب نشي لګولی، الله په ما تنګه ده. فاقبضني الیک غیر مفتون، الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګ مې وسات. امام بخاري په جد تنګ شو، په زندګۍ تنګ شو د ظالمانو د لاس، د دغه معتزله او خوارج او مجسمه د لاس. اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، ستا ځمکه ډېره فراخه ده او په ما تنګه ده. فاقبضني الیک غیر مفتون، خدای ما ځان ته قبض کو د فتنې د مرګ مې وساته. نو پرېوته بلا خولې ته لاړې او لاړ وفات شو. ما وجړل چیل ته ودرېدم، ما نه هر څه هېر شو. ملګري ولاړ دي ما ته له ګوري چې دا خو تیار کوت غوندې ولاړ دی، هر څه رانه هېر شو. اخره کې مې سوچ کو نو بیا مې خپل سند امام بخاري پورې ورسو، خپل استادانو سند، او دا لومبی حدیث مې وویل حمیدي والا، او آخري حدیث احمد ابن اشکاب والا، انما الاعمال بالنیات حدیث او دا مې وویل. دوی سړی وویل او چې وفات شو صاحب من، یو عالم خوب ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم، ګڼ شمېر ملګري ورسره وی حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال ته راغلی. الله اکبر. وی په اس مې خپه واړوله او خرتنګ ته لاړه چې څه چل خو شوی دی. وی د ژړا چغې مې واورېدې.